خاوند مدینہ منورہ رتا یادیگی ارزو می پسڑ کی ارزو می پسڑ کی تا بکلا پورا کی ولا حلمك بعد علمك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه من الأزل إلى الأبد على ما تعلق به علم الله عز وجل أما بعد گران قدر ملمنو خاص کر جناب پروفیسر ڈاکٹر عباسی یوسف زئی صاحب مایاناز جرنلسٹ جناب افسر افغان صاحب او دارنگی د پختو د جبی مشہور خدمت کو ان کے نامور خالد احساس خٹک صاحب نورو ملمنو اساتذہ کرامو خوگو طالب علمان رونو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ د جامعی روزی اولنا کم هدف داده چه دا موجوده دور پا حواله بانده دا مدارسو دا یو هم ذمداری دا چه اغا معاشره تا دا سی علماء ورکی چه اغا دا معاشره پر رموزو بانده اگاهوی که یو عالم دا معاشره دا رموزو نا آگاه نوی هغه په یو معاشره کې بهتر خدمت نشي کولی زمون الحمدلله د پښتنو معاشره ده او په پښتنو معاشره د په پښتون کېدلو باندې د ایمان نرستو دویمه درجه کې چې زه الحمدلله الله ایمان مؤمن پیدا کړي مسلمان پیدا کړي او بیا د پښتو په سیمه کې پیدا کړي د پښتنو سره مې تعلق دی په دې زه فخر کوم دا زما د ژوند او د زما د زندګۍ قیمتي سرمایه ده د پښتنو یو خاص معاشرت دی یو خاص تهذیب دی یو خاص ثقافت دی چونکه جامع عثمانیه کې د پنجاب بلوچستان طلبه هم وي خو د پی کې طلبه چې په دې کې واخلي هغه په اکثریت سره وي زمونږ دا کوششي چې موږ په دې کې د طلباو د پښتون د ثقافت په حواله سره هغه ذهني تربیت وکړو چې سبا د پښتنو په دې معاشره کې د یو بهترین خادم دین کردار په دې کې ادا کوي دا به هله دې کولی شي چې د معاشرې رموزو ته رسیدلی وي دې دپاره که ستاسو خیالي موږ دا کم عجایبګر خاص کر د پښتون علاقو په حواله سره کم جوړ کړی دی دا د هغې متحف عثماني او د عثماني ویلفیر ټرسټ مشترکه کوششونه دي چې نن الحمدلله تاسو د کوششونو کې شریک یې شاعر د معاشري امین دی شاعر په سینه کې د معاشري امانتونه پراته وي او دا امانت د وخت نه بلکې دا د صدو پورې د دې امانت د امید وي او دا د دنیا ته دې رسي لوی سیز د شاعر ذهنی تربیت دی که بهتر تربیت د بچی وشي او د ذهنی ابیاری وشي او د سکه جبه وي خپل مورانای جبه ځکه موږ په جامع عثمانیه کې صرف پښتو باندې مهنت نه کوو موږ په څلورو ژبو مهنت کوو او موږ دا سوچ دی چې جامع عثمانیه طالب علم په څلورو ژبو باندې عبور د ساتل پکار دي لومبه پښتو ځکه دا زما علاقايي ژبه ده دویم درجه کې اردو
دا زما د ملک سرکاري ژبه ده. درېیم درجه کې عربي دا زما مذهبي ژبه ده. څلورم درجه کې انګریزي دا د دنیا تعلیمي ژبه ده. او زما بچی چې معاشري ته ځي زما دا خواهش دی چې د دې معاشري ته ځي د دې څلورو ژبو نه آګاه وي. خو ټولو نه ډومبې دته چې کوم توجه موږ ورکوو په دې کې اورنۍ ژبه ده، دې سره د آګاهي د څخه ډېره وي، دې کې د لږ محنت ضرورت وي. نو په دې حوالې سره چې د دې بچي ذهني عیبیاري وشي او د څخه ژبه وي، زموږ خواهش دا دی چې دی په معاشره کې یو بهتر کردار ادا کولی شي. زه په افسوس سره دا وایم زما د پښتنو ثقافت، تهذیب او کلچر دا د پښتو ژبې نامور مشران ناست دي، هغې کې حیا ده، هغې کې غیرت دی، هغې کې پښتو ده او هغې کې هغه خویونه دي چې هغې باندې یو مسلمان فخر کوي او دا قدرتي طور سره د قوم او د سیمې ته الله ورکړي دي. ماته په دې باندې افسوس وي چې هغه بې حیا فلمونو زما د پښتنو ثقافت نن د بې حیايۍ په کلچر کې دنیا ته کوم پیش کوي، هغې کې ماله بعضې وخت کې حیا راشي. تاسو دا څومره د پښتو امینان یئ، تاسو به معاشرې ته یو دا ورکوئ چې زما د پښتو ژبې ثقافت، زما کلچر هغه بې حیايي نه ده، هغه زما د پښتو غیرت دی او حمیت دی، امن دی. په دغه بنیاد باندې ته به د میدان کې چې خدمت کوي. دوه څیزونه ماته وایم چې شاعر څه کوي، یو اسلامي ذهن، دویم ملکی محبت. دا دواړه څیز به دی په مخې ته کوي. الحمدلله په دې دواړو خبرو باندې زمونږ دلته کار روان او دا ایمان سره چې د ده تعلق شروع شي نو د ده زړه دې کې د عشق د اسلام د انسان فطرت دی. نو دا عشق کله ناکله په دې د دې بې حیايۍ په دې ماحول کې هغه د بې حیايۍ شکار شي. او عشق چې حقیقت کې عشق دی هغه عشق د خدای دی. نو د الله د عشق یو جذبه چې د مؤمن په دې زړه کې راشي او د څخه ژبه نو دی په دنیا باندې بیا حکمراني کوي. مولانا روم نن نه څو سوه کاله مخکې تېر شوی دی، په فارسي ژبه کې هغه چې کومه مثنوي لیکلې ده د ده پر زړه کې یو درد پروت دی، عشق پروت دی. نن د هغه عشق تجزیه چې موږ کوو د مثنوي په رڼا کې هغه موږ ګورو. علامه بوصیري د مصر پیداوار دی، عربی کې خدای ته یو مقام ورکړی دی. د قبر ته زه تللی یم، د علامه بوصیري قبر ته دا په اسکندریه کې دی، یو بالکل د دریاب په غاړه دی. او چې تاسو کوم ګورئ قصیده برده نن د یو بهترین ادبي لټریچر دی هغه چې په هغې کې یو ذهن دی هغه ورکوي معاشرې ته. مولانا روم یو ذهن ورکوي معاشرې ته، هغه د عشق حقیقي دا قاری خپل چې واخلي دا د عشق مجازي نه راوني او په عشق حقیقي کې یو میدان ته رسوي او تحقیق د انسان کمال دی چې دی په د عشق حقیقي کې یو مقام ته ورسي. مولانا وایي دومره ځای کې یو ځای ته ورسم چې باری دیگر از جان و فکر و دل برخواستیم، یار آمد در میا ما از میا برخواستیم. وی باری دیگر زه خو یو عاشق یم د خدای، ما د دنیا هر بوج د سوچ او د فکر او د زړه نه اوښکو او چې خدای تر منځ راغی یار آمد در میا ما از میا برخواستیم، چې د خدای تصور مې په زړه کې راغی نو زه د ځان نه هم بېخبره شلم چې زه څه یم، زه دا هم نه وموي. و مخکې بیا وایي با فنا رو تافتیم در بقا دریافتیم به نشان را یافتیم از نشان برخواستیم. او چې ډېر په مخه راشي نو هغه وایي جمله معشوق است و عاشق پرده یې، زنده معشوق است و عاشق مرده یې. په دنیا کې ماته وایي د خدای نه ما سوا بل څه ښکاري نه، هر څه چې ښکاري ماته د خدای نور په دې کې ښکاري. دا له چې د ده تربیت وشه د ذهن نو د ده په لب و لهجه کې د خدای عظمت دی او د پیغمبر هغه صفت دی. بیا رحمان بابا ته تاسو ګورئ، د پښتو عبدالله استاد ته تاسو ګورئ، یو پیغام ورکوي. زمونږ د دې پروګرامونو
بنیادی مقصد دی چې دا د پښتو ژبې مشران دي او موږ له فخر دی په دې باندې نن د جامع عثماني ته چې دی راغلي دي دا د دې هغه د پښتو د ژبې سره مینه او محبت دی او د جامعې سره او د یو دیني مدرسې د دې بچو د سرپرستۍ دپاره چې دی راغلي دي موږ د دې نه دا تمه امید لرو چې زموږ د دې بچو د پښتو د ژبې په حوالې سره دا ستاسو سرپرستي دی له پکار ده چې دا موږ به د دې ذهن جوړو او تاسو به د دې د ژبې اصلاح کوئ چې کله دا ژبه او دا ذهن راشي نو دا د پښتو د ثقافت لپاره زموږ انشاءالله یو قیمتي سرمایه به ګرځي زه ډېر وخت تاسو نه اخلم ځکه زه خو نه شاعر یم او نه له لدانتونه راځي پوهېږئ که ده خو دې مشرانو ته خیرالی ویمه ته دل سره د دې شکریه ادا کوم چې موږ یقینا د طلباو د غرباو د فقراو د مساکینو محفل لے یہ فخر کم ہے اس جان ناتوان کے لیے جب تو نے چنا مجھے اپنے امتحان کے لیے دی محفل تستاسو دا راتلل دا زمونږ دپاره ډېر لوی سعادت دی موږ په دې فخر کوو چې تاسو د پښتو د صوبې قیمتي سرمایه نن د دې طلباو سرپرستۍ دپاره تاسو راغلي یئ زما تاسو نه امید دی چې تاسو د دې ژبه به واورئ او بیا د دې دپاره که مخکې ته انشاءالله سه اصلاحي قدم موږ نخلو هغه به موږ ستاسو مشورو ته انشاءالله په دې کې لیوالی یو زموږ مولانا مفتی ارسلان صاحب زه ته دل سره شکریه ادا کوم چې هغه د متحف د طرف نه د ښکلي پروګرام اهتمام وکړو او خاص کر دې حضراتو ډېره شکریه ادا کوم دې دپاره دعاګوی تاسو ټولو دې ته دعا کوئ الله دې دې ته دنیا او آخرت ښایسته کړي او رب کائنات دې د دې خاورې د خدمت لپاره هغه ځای ته ورسي چې کوم زما او د په ذهن کې نه راځي او الله دې د دې په دې توانایانو صلاحیتونو کې هغه برکت واچي چې د خدای د رضامندۍ ذریعه وګرځي په دې خبرو اکتفا کوم او ستاسو ته شکریه ادا کوم جزاکم الله اکرمکم الله فی الدنیا والآخره